لہذا د لمانځه څخه مخکې اودس کول دا فرض دي. حتی چې قرآن مجید هم سره د اوداسه ویل چې سړی اودس لري او بیا به قرآن مجید تلاوت کوي، قرآن مجید براخي، دا هم چې دی بیا اودس نه سره اخستی، بلکې کګسه د لمانځه د پاره یا د قرآن شریف د پاره هغه خو بیل خبره ده. قطع نظر د هغه څخه چې دغه هم سړی باوضو ګرځي دا ډیر برکات لري، ځکه د اودس د جسم ماسیوه د ذهن او د فکر د پاکیزګي د لپاره ډیر ښه دی او ذریعه د دې د پاکیزګي ده د فکر او د ذهن او بدن څخه ماسیو بدن خو یې صفا صفا. لہذا الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، چې اې د ایمان والو چې کله ته د لمانځه کولو قصد وکړي، فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق، نو پریوي د خپل مخان او لاسونه تر مړوندو پرې، وامسحوا برؤوسکم او مسح وکړي پر خپل سرو باندې، وارجلکم الی الکعبین او دا غره کم شی پښه پریوي سره د بډۍ، بیا به دا کڼې پښه پریوي سره د بډۍ. لہذا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، چې کم سړی اودس نه وکي، کم سړی بیا اودس یې نو د دل منځ و قبولیت ته نه رسیږي، د دل منځ نه قبلیږي چې تر کومه حده پورې د اودس نه یې کړی. دغه رقم حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې د لمانځه کلی پاکیزګي ده یعنی اودس دی، او دغه رقم د لمانځه تحریم یعنی ابتداء الله اکبر دی، ځکه انسان چې د اول په لمانځه کې الله اکبر کې نو پر د باندې هر څه حرام سلو، خبرې کول، خوراک شل، ځکه دې ته تکبیر تحریمه وایي. او د لمانځه تحلیل چې بیا د خاتمه چې ده هغه السلام علیکم ورحمت الله، دا د دې تحلیل دی. د لمانځه په دې باندې تحلیل ورته وایي چې سلام وګرځي، بیا د ته هر سره واسو که خبرې کول دي، که خوراک دی، که چشل دی، که تک کول دي، نو په دې باندې دا بیا تحلیل دی سلام. دا اول الله اکبر ته تکبیر تحریمه وایي او سلام چې دی هغه ته سلام تحلیل وایي. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور، چې د جنت کلی چې د هغه لمونځ دی او د لمانځه کلی چې د هغه طهور دی یعنی صفایي ده او دس دی. لکه څنګه چې بغیر کلی یو قلب نه خلاصیږي، دا هغه رقم د اوداسه څخه بغیر لمونځ چې دی هغه نه صحیح کېدی، او لکه څنګه چې بغیر د کلی یو قلب نه خلاصیږي، دا هغه رقم بغیر لمانځه بیا جنت نه خلاصیږي. نو د جنت کلی چې د هغه دغه لمونځ دی. خو د اوداسه طریقه دا ده چې اول به سړی استنجا ووي. ګوره په لوټه باندې یا په کپړه باندې یا په کاغذ باندې لا ټیش پیپر چورته وایي، په دې باندې استنجا وهل چې دی فرض دی. چې په دې استنجا ووله بیا کچیرې هغه مخرج چې کم بول آیدي تراوزي، کچیرې دغه ځګی یو درهم قدر لړلی نو بیا یې پرولل فرض دی، او کچیرې یو درهم قدر نه لړلی نو بیا فرض نه دی، افضل دا دی، سنت طریقه دا چې بیا سړی په اوبو باندې استنجا ووي. خو په هر حال کې دا اوبو باندې استنجا وهل ښه کار دی. نو اول به سړی استنجا ووي په اوبو باندې، او بیا چې کله د استنجا څخه راولاړ سي بیا به اول 3 واره لاسونه پریوي تر مړوندو پرې، او بیا به خوله پریوي، بیا به اوبه غرغړه کې، بیا د هغه څخه وروسته به پزه ښه صفا کې، پزه څونکې په چپل اسمان به څونکې په شی لاس باندې نه، بیا به 3 واره د هغه څخه وروسته مخ پریوي، او د مخ د پریولو څخه وروسته به بیا لاسونه تر دې بازوګانو پرې به لاسونه پریوي، چې 3 واره مخ پریوي، د مخ د پریولو څخه وروسته به بیا شی لاس تر بازو پرې د لاس په پریوي،
او بیا به درې واره کڼی لاس تر بازو پورې پریوي بیا به د سر مسه کوي د سر د مسې څخه وروسته به بیا ښی پښه پریوي سره د بډۍ بیا به د کڼۍ پښه پریوي سره د بډۍ لہذا چې اودس کوي کوشش دې کوي چې مخ د قبلې و طرف ته کوي او پر صفا ځای باندې پر خراب ځای باندې نه پر مردار ځای باندې نه کوشش په دا کوي چې مطلب داسې پر صفا ځای باندې او پر لوړه باندې د قبلې و طرف ته مخې او دی بیا اودس وکي د اودس فرض چې دی هغه څلور دی چې هغه په دې آیات کې الله تعالی په خپل ذکر کړی دی فرض چې دی په اودس کې څلور دی کچیر په دغه څلور ځګیانو کې د ستنې د سپم قدر ځای پاتې سی وچ نو لہذا د اودس بیا نه دی سي نیلمن سي دی بیرته بدل منظم را ګرځي اودس په هم بیا کوي یعنی خالد دغه ځګی دی پریوي اودس مکمل کول بیا نه غواړي کم ځای چې د څخه وچ پاتې سوی دی او وروسته د فکر سولوش د ماز خلا پلانکای ځای وچ پاتې سوی دی په دې پرزو کې لہذا نو بیا خالي هغه ځګی دی پریوي نور اودس د څخه نه غواړي چې هغه څلور ځایونه دادي اول لاسونه سره د مړوندو او د سنگلو مکمل مخ پرولل یعنی د تندې د سر څخه د بیشتانو بیخونه چې دی بیا د ځنې تر پای پورې او دغه د غوږو نرمۍ چورته وای د غوږ سره بیا تر د بل غوږ پورې دا مکمل مخ پرولل دا فرض دی او دغه رقم د سر مسه چې د هغه فرض دی کم سے کم څلرمه د سر مسه باید چې هر انسان وکي هغه خو نه پرېږدي پر څلرمه باندې د سر سړی لاس تیر د دواړه لاسونه او څلرم چې دی دواړې پښې سره د بډۍ پرولل دغه څلور چې دی په اودس کې فرض دي لہذا د پرولو څخه مراد دا دی چې دومره قدر او په پر اندامو باندې اچي چې کم سے کم د هغه څخه درې څلور قطرې قدر و بهږي کچیر خالی ما سړی لون کې دا ځایونه دا بیا فرض نه په ادا کیږي په دې باندې فرض نسو ادا لہذا خامخا هغه تقاطر برازي قطرې به دغه ځګانو څخه کمخي کلاسونه کپشي نو دغه تقاطر به او پر سر باندې چې ماسه کوي دغه رقم لاسونه به نودي او دا اودس سنتونه چې دی هغه دیرلس دي دا فرض نه دي سنت دي دا دیرلس خدا دې کچیر دغه دیرلس طریقو کې سړی یو طریقه نه وای کې په اودس کې د سړی څخه پاتې سي نو اودس خې سید دی لیکن دا دی چې ناقص سو اودس مکمل نه سو ناقص سو اول د اودس نیت کول د اودس د لپاره نیت کول دا سنت دی ګواکې د اراده څخه بغیر خو اودس سید دی لیکن دا دی چې هغه د اودس چې کوم مکمل ثواب او هغه ودته بیا نه ملاویږي چې د اودس نیت نه او دغه سی بسمه ولر سي اودس وکي دویم د اودس په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل یعنی بسم الله ویل دریم اول دواړه لاسونه تر مړوندو پرې پرولل دا سنت دی څلرم مسواک وهل پنځم درې واره کلی کول یعنی درې واره په خپل باندې اوبه ګرځول او غرغړه کول دا هم سنت دی چې اوبه تر حلقه پرې ورسي او غرغړه وکي لیکن د ورځې په حالت کې د غرغړې څخه باید ځان وګوري ولې ځکه الته چې غرغړه کوي هغه د څخه وبه تیریږي د دې څخه باید په دسه کې ځان وساتي خالی مازی خپل پرې درې واره او شپږم سنت په فز باندې درې واره اوبه ګرځول لیکن په روژه کې به په ساسره اوبه په فز نه ګرځي هغه په ساسره اوبه نه ورتیری و د فزته ځکه الته داسې نه چې هغه اوبه بیا پښتوني کې ولاړ سي نو روژه په ماتیږي په روژه کې به مازی اوبه په ګرځي او داسې عام ټیم کې چې روژه نه بغیر روژه به بیا مطلب په صابنه به اوبه ورتیری الته چې شو د اوبه په ځته ورسي د دې په صفایي به ترتیب باندې کوي وم سنت دا چې دی د ژړې خلالول د ژړې خلالول چې واسمه کېږي خصوصا چې غاڼه ژړې هغه خو بیا بیخي د ژړې خلال وکي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام د ژړه مبارکه خلالول او نبی عليه الصلاه والسلام به خاص تو ژړه مبارکه به خلالول او بیا دا ویل چې ما ته خپل رب دغه ژړې دغه رقم حکم را کړی دی چې دغه ژړه ته د رقم خلالوه
اتم سنت د پښې ګوتې خلالول او د غره کم د لاسو ګوتې خلالول، یعنی دا معنا چې د یو لاس ګوتې د بل لاس د ګوتو په درزو کې ورکې او دا خلال کې دغه چې دی دا اتم سنت د غره کم د په یو ګوته باندې په دې باټه ګوته باندې د پښې د ګوتو خلالول دا سنت دی. نم سنت هر عضو درې واره پریولل، مطلب مخ درې واره، خوله درې واره، پزه درې واره، لاسونو پښې درې واره، دا درې واره پریولل دا چې دی سنت دی. لسم سنت د ټوله سر مسه کول، د ټوله سر کښېستل په مسه کې دام سنت دی. او څلورمه چې د سر مسه دا فرض ده، څلورمه فرض ده او ټوله سر دا چې دی دا سنت دی. یولسم د غوږو مسه کول، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام به دغه د شهادت په ګوته باندې چې د بټي ګوتې ته نږدې ده د شهادت ګوته وای، دا د شهادت په ګوته باندې به دننه د غوږونو چې کوم هغه بیا مسه کول، نو دغه مسه چې د سنت طریقه ده د غوږو مسه کول. دولسم سنت چې دی او داس ترتیبواره کول، مطلب اول لاسونه دي، بیا خوله ده، بیا پزه ده، بیا مخ دی، بیا شی لاس سره د سنګلی او بیا کڼی لاس سره د سنګلی، بیا دغه رقم د شی پښه سره د بډې، بیا کڼی پښه سره د بډې. دغه ترتیب په اوداسه کې چې دی دا سنت دی، فرض نه دی. اوس که چې اول مخ پرېوي، بیا لاسونه پرېوللو او بیا یې پښې پرېوللې، دا خو اوداس کې صحیح سو، لیکن دا دی چې سنت طریقه هغه ثواب د اوداسه خدای پاک بیا نه ورکوي. او دیارلسم سنت چې دی پی در پی اوداس کول، یعنی داسې نه چې دا ډېر کسان یې واره دا شی لاس بازو وچ کړي او بیا دا کڼی لاس پرېوي، بیا هغه وچ کړي، بیا دا یوه پښه پرېوي، دا بله پرېوي، نه، بلکې پی در پی به دا د اوداسه چې پرېولل دي هغه پر ترتیب باندې دا به مکمل سبقه یې پرېوي دی، یعنی چې هغه اول عضو نه یې وچه سوی دا بل عضو ته پرېوي، دام سنت طریقه ده. او نواقض د اوداسه، یعنی چې اوداس په کومو شیانو باندې ماتیږي دا اته شیان دي. په دې اتو شیانو سره بیا اوداس چې دی هغه ماتیږي، بل اوداس کول ضروري غواړي. په دې وجه باندې دې ته نواقض الوضو وایي، یعنی د اوداسه ماتونکي شیان. اول ماتونکي د اوداسه چې دی هغه یا رونې بولې کول یا غټې بولې کول، په دې باندې اوداس ماتیږي. دویم ماتونکي د اوداسه چې دی د لاندې خوا ایدي هوا وتل باندې اوداس ماتیږي. دریم د بدن د یو ځای څخه وینه راتویدل یا پیپ په داسې اندازه باندې چې هغه د خپل زخم څخه راوبهیږي، نو په دې باندې اوداس ماتي. کچیر د خپل زخم څخه نه وبیدل پر هغه ځای باندې یا خصول، په دې باندې اوداس نه دی مات. څلورم ناقص د اوداسه ماتونکي د اوداسه دا دی چې په ډکه خوله سره باقی ووي، نه دی د واره ډکه خوله باندې باقی ووي، ډیر باقی ووي، نو په دې باندې هم اوداس ماتیږي، او په بلغم باندې اوداس نه ماتیږي. پنځم ماتونکی د اوداسه دا دی چې سړی یو داسې شي ته ملا ولګوي چې دی بیا بیده سي، نو که چیرې هغه شی د ده څخه دی کې دی لکېږي، دغه خوب د ده اوداس بیا ماتوي. او که چیرې ریشې باندې تکیه نه یې کړې، دغسې دا سر یې زړولی، نو یا په دې زنګنو باندې لاسونه راګرځولي، سر یې په د زنګنو مابین کېږي، بیده یې که څه هم بیده سي، په دې باندې بیا اوداس نه ماتېږي. شپږم د اوداسه ماتونکی دا دی چې سړی د بیماری په وجه یا بیمار نه یې بېهوښه سي. که د بیماری په وجه بېهوښه سي یا بیمار نه یې دته د اول د واره دور پیښه سي، یا ګی دغسې انسان د پیښه سي بیماري نه لري، دغه بېهوښیا باندې هم اوداس ماتوي. اووم د اوداسه ماتونکی شی لیونتوب دی چې سړی لیونی سي، دا هم اوداس ماتوي، که څه هم بیا سم سي د اوداس ماتوي. اتم ماتونکی د اوداسه په لمانځه کې په زوره خندا کول. ګوره خندا درې قسم ده، یو خندا قهقهه ورته وایي، یو چې دی ضحک دی او بل تبسم دی. خندا قهقهه و دې ته وایي چې ستا د څنګ ملګری د ستا خندا واوري، په دې باندې اوداس ماتې، که څه هم ته داسې سوکه وخندې مازې هلته اواز نه راوځي، خو سوکه کښاري د دې خندا راوځي، نو په دې باندې اوداس بیا د سړي ماتې چې دا بل انډیوال یې واوري. او یو بیا ضحک دی، ضحک و دې ته وایي چې په خپله خندا واوري، بل انډیواله نه واوري، په دې باندې لمونځ پاسېدی، لمونځ د سره راګرځول غواړي.
او یو بیا تبسم دی چې خالی ماز د شونډان سره تیر کې الته غاښونه ښکارا سي په دې باندې نه اوداس ماتي او نه لمونځ په پاسې دیږي. نو خندا پر درې کې وسوله، تبسم و ضحک او قهقه دغه درې خنداوي چې په قهقه باندې اوداس ماتي، په ضحک باندې خالی لمونځ پاسې دی، لمونځ به دوباره کوي، او په تبسم باندې نه اوداس ماتي او نه لمونځ په پاسې دی. او په اوداس کې دا بعضی شیان مکروه دي، دا بعضی کارونه لکه پر یو ناپاک ځای باندې اوداس کول او په راسته لاس باندې پزه سون کول او د اوداس په دوران کې خبرې کول، دا چې د خلاف سنت دی، په دې باندې اوداس مکروه کیږي. د دا رقم کارو څخه ځان ساتل پکاري چې اوداس کوي باید پر صفاز باندې وکي، مخامخ او قبله ته کښینی وي کې، او په کڼی لاس باندې پزه سون کې، په شی لاس باندې پزه نه کې سون، او دا غره کم د اوداس په دوران کې خبرې نه وکي. نو دغه اوداس په بیا د انسان د پاره په دنیا او په آخرت کې په کار ورځي. او کچیر خبرې کې کوي دنیوي خبرې او پزه پرسته لاس باندې صفا کوي او دا غره کم پر ناپاک ځای باندې اوداس کوي، نو دا د لپاره نقصان دی. هغه نقصان دا دی چې د اوداس چې کم ثواب او هغه کم سو هغه ثواب ودته نه ملاويږي. او په اوداس په دوران کې باید سړی دا اوبه ډیر نه کې استعمال، بچ څومره قدر ضرورت دومره قدر استعمال کې، زیات نه کې استعمال. په دې باره کې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه واقعا باید سړی یاد کړي د خپل ځان لپاره چې د حضرت عبد الله رضی الله عنه اوداس کوي او به ال ډیر د تویولې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام را لې دی ولیدي، نبی صلی الله علیه و سلم دی ولیدي. نبی علیه السلام ودت و فرمایل چې اے عبد الله دا څنګه اسراف کوي؟ دورته ویل ول یا رسول الله په اوداس کې می اسراف راځي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول چې وکه په اوداس کې هم اسراف راځي، کڅه هم تب د جاری والي پر کناره باندې ناشتي او حالت بلا هم سلرم ورته د خپل مخ او د الله سونه او پښې نه پریوي. لہذا چې پر جاری واله باندې لا هم سلرم ور سړی الله سو پښې او مخ نه پریوي. دا ډیر کسان د نلکی لکړي د مجلس ورته کوي، دا اسراف دی. د مصرف په باره کې الله تعالی فرمایي چې ان المبذرون كانوا اخوان الشياطين، دا مبذر چې دی اسراف کوونکی چې دی دا د شیطان ورور دی. الله تعالی وایي نو باید سړی د شیطان ورور ځان نه کی جوړ، بس لږه به چې راواخي بیرته نلکه بند کی، بیا هغه باندې مخ پریوي، بیا نلکه سٹارټ کی، بیا مطلب هغه بر واخي لاس په پریوي، بیا نلکه بند کی. دغه رقم باید سړی کوي. منو ډیر کسان نلکه په سپیډ باندې لکړي، نو دغه د لپاره اسراف دی. په ورځ د قیامت په دار د لپاره ډیر سخت عذاب باندې دغه، نو باید سړی اسراف په اوداس کې نه وکي. نو لہذا دغه د اوداس په باره کې مجلس د ما څخه ورسلو زکه د مسایلو او د طریقو ضرورت وو د خلکو د لپاره. تعالی دې د عمل کولو توفیق پر نصیب کړي. و ما علینا الا البلاغ المبین.